नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 9 چې کوم دا د ټولو مخکینو تختو هغه چې کوم دی نو امتحاني تختی ده چې مخکې کوم سبقونه مونږ ویلي دي هغه به دلته کې هر یو سبق دلته په کار راځي. لکه هغه کې به الف حمزه او دغه رنګې زبر زیر کړه زبر کړه زیر الټه پیش او حروف لین دا ټول او حروف مده دا ټول به دې کې راځي انشاءالله چې ماشومانو ته دا یاد شي یا چې چا نوی سبق شروع کړی او هغو له دا ورتله خو پوه شئ چې تاسو مخکینی سبق صحیح ویلی دی او دې وجې نه به تاسو ته دا تختی صحیح درځي. که چېرې تاسو له په دې کې حروف جوړول یعنې جوړ چې ورته وایي جو عین لکه جیم واو پیش جو عین دو زیر عین جو عین چې اوس یو سړی نوی یو هغه چې کوم دی دا ټکي د ځانه جوړولی شي دې ته تکړه ماشوم یا تکړه بنده ویلی شي یا د سبقونه مخکینی صحیح یاد کړلی. نو په دې کې مدونه هم راځي او د مد باره کې به یو قاعده مونږه دا ووایو چې د حروف مدنه وروسته چې کله حمزه راشي نو هلته به 4 الفی مد کیږي. د حروف مدنه وروسته چې کله حمزه راشي نو هلته به 4 الفی چې کوم دی نو هغه مد کیږي. حروف مده مونږ ویلو چې د الف نه مخکې چې زبر راشي یا د یا نه مخکې زیر راشي یا د واو ساکن نه مخکې پیش راشي او د دې واو ساکن نه مخکې چې کله پیش راشي او په دې واو ساکن پسې وروسته بیا حمزه راشي نو دلته به چې کوم دی نو د واو ساکن نه وروسته چې کله حمزه راشي نو هلته به مد کیږي. نو دا یو قاعده چې زموږ استاسو په ذهن کې نو چې په قرآن مجید کې کم ځای کې هم مد راځي نو هلته به دا قاعده زموږ استاسو په کار راځي. که یو کس زموږ نه تپوس وکړي چې په دې کلمه کې دا مد ولې شوی دی نو ته به جواب ورکړي چې دا د حروف مده نه وروسته حمزه راغلی دی ځکه شوی دی او ته به هغه وایي چې هلکه دا حروف مده پکې څه شی دی ته به وایي چې واو الف یا دا درې واړه چې کوم دی نو حروف مده دي اله چې د الف نه مخکې زبر راشي د یا نه مخکې زیر راشي او د واو ساکن نه مخکې پیش راشي او د دې درې واړو ټکو نه چې په دې حالتونو کې دا ټکي راشي حروف او وروسته ترې حمزه راغی نو ته پوه شه چې دا حروف مده دی نو دلته به بیا مات کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. حمزه کړه زبر آ میم زبر ما نون زبر نا آمنا وقفا آمن. څنګه چې کړه زبر مونږ هلته په خپله تختی کې ویلی دی دغه شان به دلته کې هم مونږ دا راکاږو هغه شانتې. حمزه کړه زبر آ واو کړه زبر وا آوا وقفا آوا یا آگے وقف آوا. حمزه کړه زبر آ نون زیرنی آنی دو ټکي به داسې یو ځای کوو دریم به ورسره هم یو ځای کوو بیا به څلورم نو یا زبر یا آنیه تا دو زیرتین آنیتین وقفا آنیه. حمزه کړه زیر ای لام کړه زبر لا پا زیر فی ای لافی وقفا ایلاف. حمزه یا زبر ای دلته کې د حروف لین هغه تختی چې کوم دی هغې مشق راغی. حمزه یا زبر ای نون زبر نه اینا وقفا عین با زیر بی ها کړه زیر هی بی هی وقفا بی. جیم الف مد دا د دې د ویلو طریقه داسې ده چې جیم الف مد زبر جا حمزه زبر ا جاء وقفا جاء.
جیم الف یا مد جیم الف یا مد زیر جی همزه زبر جی وقفا جی جیم واو پیش جو عین دو زیر عین جوع وقفا جوع خا واو زبر خو پا دو زیر فین خوف وقفا خوف دغه رنګ شین الف مد زبر شا همزه زبر شاء وقفا شاء د وقف طریقه چې کوم موږ ویلې وه چې حمزه چې یو زبر یو زیر یو پیش دا به ختمیږي دو پیشونه او دو زیرونه دا به هم ختمیږي یا صرف یو دو زورونه چې کله وقف کې رااله نو هغې نه به یو ویل کېږي یو به ختمیږي لکه طوا یا زبر طوی را الف دو زبر رن طویرا وقفا طویرا دا به ختمیږي عین الف زبر ع دال دو زیر دین عادن وقفا عاد عین یا زبر عی نون دو پیش نون عین وقفا عین الى آخره د دې ځای پورې به داسې ووایې ګران نه دی انشاءالله آسان سبق دی دا ټکي پکې لږ اوږد دی حمزه لام زبر ال میم واو زبر مو المو حمزه الٹا پیش او المو او دال زبر دا الموعوده تا پیش تو الموعودتو وقفا الموعوده ګول تا باره کې مقاعده ویلې وه چې ګول تا کله راله د هغې نه به ها سازېږي لکه الموعودتو په وینا کې به ویلی کېږي په جوړ کې به ویلی کېږي او په روان کې به بالکل دا بیا په وقف په حالت کې ختمیږي الموعوده په وقف کې به ختمیږي میم واو زبر مو زغاد واو پیش غو عین زبر ع تا دو پیش تون موضوعة وقفا موضوعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.